اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد تاسو ته دا مسأله وکړه چې د علم الشرایع او د علم الاحکام د دې بنیاد علم التوحید والصفات ده ځکه چې اصل خبره خدا عقیده ده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ایمان ورته شرط ده عقیده ورته شرط ده ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسانه ترجمه ان الذين اعتقدوا عقیده به اول وی عمل به ورپسې وی بیا دا خبره وکړه چې په دې علم التوحید والصفات کې کتابونه خډیر دي خو عقاید نسبیه دا پکې ممتاز حیثیت لري نو اذا كان الامر كذلك فحاولت نو دی یو الفاظ کی تشریح او غیمان یسی وخت راولي لکه ترتیب راغله ترتیب څه ته وای جعل كل شيء في مرتبته ار یو شی په خپل مرتبه کې خوستل دا ترتیب فحاولت نما محاوله وکړه چې یو کار ته تزان بشراشیه ور متوجه کی دیتا حاولت وای یو خدا سکار دے چې یو دا کارم کې او آغم کې او آغم کې او آغم کې نو به په تصنیف باندې ډیر کلونه لګیش ذکر دې کدی بعضی تفاسیر والا په بعضی ځایونو کې اظهار کړی دی یو مفسر لیکلی چې په دې میاش کې الله تعالی لوی فضل په ما باندې کړی دې میاش کې ما شپږ دې صفحې تفسیر کولی کړ دا وجه څه چې کارونه وسره نور هم دا الحمدلله مونږه د 5000 نه برا صفحو والا تفسیر براشی سلور میشتو کی اللہ توفیق را کرے فحاولتو نما محاولہ وکرلا زان میں پارخ کو زان میں ورشامل کو چیز شرح کما دی عقائدی نسبیہ لرا شرحا داسی شرحا چی تفصیل وکی مجملاته د مجملات د دې عقاید نسبیه په دې کې مجملات فراتری اشاره دا وکړه چې کتاب عقاید نسبیه خ کتاب دی او په مجملات باندې شامل دی د ار طالب او د ار مولا ذهن ورته ندي نو مجمل غواړي تفصیل ورلره ما او نور څه غواړي دغه راځي لکه پراټه غواړي خوړل تاسو خوړل تاسو ارتکړه خوړل راټي خوري کې نه خو اکثر طالبان څه چونی نه نو په غیر د چینه دغه کېږي دا راځي او کله نا کله چې چرګان خوري نو هغه چرګ خوري چې هغه چا خوړلې نه چې په خپل پخلی د علاقې د زنانو په پخلی دې سود نه کېږي نو ټل والے ورکی لکه چې دغه خرچه دې ته راواړو چڼې نشته دی که د پیو چې نشي پخولی سره چې پخه کو بیګانۍ ډوډۍ ورته په هیټر ګرمه که وخوره ځان موړ که خبره د ځان مړول ویبینو او بیان کی
مغزلاته مشکلات د دي مغلق عبارت توي چې هغه عبارت حل کیږي نو ما وته داسې شرح وکړه چې مغلق عبارت بند عبارت با بیان کی وینشر او خور کی متویاته راغون کړي شوی د دي دا کپڑا چې راغون کړي شوی نو معلومه نه ده چې دا سی کلاو کی پته ولګي وکړراله نو په دې کتاب کې متویات پټي پټي خبرې وي ځکه کپڑا چې تر راغونډ کې نو پټوي پټي خبرې پکې وي نو د پټو خبرو نشر وکي او ظاهر کی مکنوناته مکنونات د دې کتاب مکنونات څه وایي هغه ملغلرا چې هغه په کوم ډبي کتاب بند ساتلې ده هغه ته مکنون وایي هغه ته څه وایي مکنون ورته ویل کی هر شي چې هغه تا سره دی په بند ساتلې ده په بکس وغیرہ کې په هر شي کې چې ساتلې نه هغه شي ته مکنون ویل کی نو دې کې مکنونات ملغلری پرتی دی خو بندی دی ارچا تخکاری نا نو زبی پڑاگا باندے کما نو شرح کتاسو چرتهم کولا و ار کتابم کولا نو تاسو تید تصنیف چلم درکو خودو دا مجملاتو تفصیل کوئی دا مغزلاتو سکوئی بیان کوئی دا متویاتو نشر خورول کوي او چاغې کې کمی خسته خسته خبرې دي علمي نکتې پکې دي مکنونات دي نو دا غي اظهار کوي چې دا څلور کارونه ته وکړي چې دا ټول کوم راجمه طریقه محمدیم چې دا ټول دی راجمه کنو دي ته شرح و دې د سړي کې ملاتم شرح ورته وایي مع توجيه سرد توجينا للكلام لفارد كلام في تنقيهنا پس پایې کې د کلام د متن چې کما توجیه پکا د ناغه توجیه بکوما او په کلی انداز باندې وکوما تنقیح سره وکوم خالص وکوم وتنبيه او تنبيه بكما على المرام فمرام او په مقصد باندې فی توضیحنا په وضاحت کی او په تحقیق کې د پاره د مسائلو غبت تقریر پست بیان اول بزو د مسائلو بیان کوما بیا به د مسائلو تحقیق کوما تحقیق څه ته کیږي د مسلې اثبات په دلیل باندې دا تحقیق دی او تدقیق څه وایي د دلیل اثبات په دلیل باندې نو دې ته لګي تدقیق نو ځینې مولا محقق وي او ځینې مولا دغه مرتبه نو وروخته وي مدقق مرتبه ته څه شي مولا صاحبہ رسیدلې وي وجه دا ځینې انسان په دلیل نه پوهیږي نفس دا مسله دا ورته معلومه وي نفس مسله ورته معلومه وي او دلیل ورته معلوم نه وي او ځینې چاته دلیل معلوم وي نو دا محقق دی او دلیل د کم ځای نه راغلی دی نو هغه هم ورته معلوم وي نو دا شو تدقیق او مسائل خو پیژنې جمع د مسئلې ده پوښتنه تپوس زید سوال سړی ورته محتاج وي نو دې ته مسله وایي یو مسلې یو بل تسلي دي تسلی هغې ته ویلی کېږي چې سړی پې مطمئن کېږي خو لیکن نوره د شریعت والا مسله نه وي نو مسلې مې زده کوئ او تسلي مې زده کوئ ځینې کله بعد تسلو ته هم پکې څه راځي ملاسب ضرورت د بابا په شان ته یو مقرر نو دا پروګرام ول راغلی نو هغې له روان نو شاګردان مو سره روان مېلمې راغلی نو مېلمه باندې خوراک څښاک وکړو خو ځینې مېلمه هغه بیا د انسان نه خوځېږي نه نو د ده نه خوځېده ته ویل زه واده له ځم او ته ویلې کښېنه اوس به راشم هغه ویل ځم د څه استادي ځم
که دې راغلی شاګردان خو یې پوه یو په دې لارې هغه ته ویلي چې ته ګوره ایثار شه او موږ راځو ویل نه زم درته ځم یو شاګرد ورته وویل چې دا استاد یې خو مسلو لري نو ته څه شي لري ویل زه ټسلو لازم قلارې وروره بابا مقرر چې لاړې نو تقریر یې وړاندې کړو ناشنا تقریر یې وکړو ها د قنداري طالب نه چا تپوس وکړو ویل څه کتاب یې ویل شرع چغمیني په دې کې د څه باس دی په دې کې د اسمانو باس دی نو د اسمانو باس یې ورته وشرنګاو سم نو دا قبایلو دا پښتانه دا ملکان غونته کې دا ډېر تکړه یې دې کې ورته یو سړی پاڅېد ویل استاده خوږې مسلې دې وکړي خو یو پوښتنه لرم د ویل وایه ویل موږ او تاسو چې ترکان راولو د کوټې یو چت پټوو پخوا به په لرګو باندې پټاو کنه بلا توتړي دې وی لاندې راوغورځېږي دا لرګو دا تختې ترې راوځه کې کړس کړوسي پرې کړی نو وی الله جل جلاله چې دا دونه لوی اسمان چت جوړولو توتړي څه شو اوس دې ټیم کې مسله چې بیانې په مسله مې سره پوهېږي اوس ورته ایتونه دی په دلایلو کې وایي هغه پې پوهېږي نه بس مولا صاحب بالکل خاموش حق د ټسلو والا سپین ږیری پاڅېدو او دغې سپین ږیري ته وویلې ویل دا ږیره دې ویله چې په غرمو سپینه کړې ده څه نه خبر نه وي ویل دا چار چاپېره دې غرونو ته وګوره ویل دا غرونه چې دی نو هغه توتڼي دي که نو یاره استاد وایي صحیح جواب دې ورکړو صحیح جواب دې ورکړو نو یو مسایل یو بل مسله او ټسله وتحقیق او دا به تحقیق وی للمسائل د پاره د مسلو غب تقریر نسته د بیان نا تقریر بیان ته وی وتدقیق اثبات الدلیل بالدلیل او تدقیق وی د پاره د دلایل اسر تحریر رسته د چانه د بیان نا او تقریر زبانی بیان ته وی او تحریر قلمی بیان ته ویل کېږي هلکه امتحان تقریري دی که تحریري دی وتفسیر او تفسیر به وي للمقاصد د پاره د مقاصدو للمقاصد د پاره د مقاصدو مقاصد بر وزن مساجد غیر منصرف دی نو للمقاصد که للمقاصد دا یو په کې قول شو للمقاصد دا او بل شو للمقاصد څنګه اسباب د منعصر په دوا یا نه یا لس یا یولس یا دیارلس دي دا چې اسباب د انصراف هم پنځه دي یو په کې وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر نو لیلو دی که دیپلام دی داغی دو وجن پی کسر و سرات لیش وتفسیر للمقاصد بعد تمهید پست تمهیدنا تمهید بدتکم تمهید خپل ترجمه دا مقصد چې میلمر اروان دی تو تزید مخکن برابر کی دی تمهید وی او په کتابونو کی تمهید دا دی چې روشت کم تحقیق روان دی تور تدلتا یو تمهید هغه تکید نو دا چې راتلون کې بیان هغه ور باندې آسان شي تمهید مقصود نه تمهید وسیلوی الی المقصود وسیلوی الی المقصود او بل او تکثیر او زیتواله بوی للفوائد د پاره د فواید زما شرح کې بدای په متن باندې باب فواید نورم سیوا کوي مع تجرید سرد تجرید نا کپدی متن کې خبره کې حشو او زائد خبري موجودي وي نو زه هغه حشو او زائد خبرو باندې تحقیقات نکوما تجرید کوما هغه د زیاتی خبرو نه کتاب خالی کوما خاویان چې زه شرح وکما د دې کتاب په حال کون زما کتابیان چې
چې زبا راتاوونکی ما رانغښتونکی به ما کشح المقال ډډه د انسان دا یو جانب نه دی ډډه جانب المقال د وینا عن الاطالة والاملال د اوږدولنا والاملال او د ستومانه کولنا اطاله باندې کې املال باندې کې دا یاد ساته هر ځای کې چې اطاله املال راشي بیکار خرابېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په بیان او په تقریر کې بڑی روغدواله نه کاو ولی چې چاته املال رانشي په بخاری شریف کې بل راش عبد الله بن مسعود فرمای چې کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زمونږ خیال به ساتلو مخافت السآمت علینا د یری د ستومانه نه په بنګ چې تدیو په دی بیان کې ستومانه نه کم دونه وګت خبره بیان کوله کان فی بنی اسرائیل رجل په بنی اسرائیل کې یو سړی ملاسبو یطول الکلام بیانونه به وګدول فلعن ولعنوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو د الله په کتاب خلق تنگ نه کوي خلق تنگ نه کوي څنګه ولو کار بڑې نه یو خدا دې چې خلق لګو خبرو تم تنګي نه غیلم تی اعتبار نه چې بيخي غلګي خبرې خوخي نه به تکوا بس اندازې ته ګوره په حال کون زما کې و متجافین چې ځان بچ ساتون کې ما عن طرفه عن طرفي الاقتصاد عن طرفي الاقتصاد دا یا بانی سکونو وساکنو اذا ورکا بالکسری ٹھیک ده کنه دا اصل کې طرفین دي طرفین نو د طرفین نام اغه نون څه شو نو هغه نون چې د پاپ گاون کې راشي هغه ورزي قاعده دی یاد څه چل کی قاعده وایا هغه نون چې د پاپ گاون کې راشي هغه نون نه ورزيږي دا نون د تسنیه دی نون الجمع مفتوحه ابدا ونون التسنیه مکسوره ابدا وكلاهما تسقطان عند الاضافه رواه هدایت النحو بحال کون زما کې چې ځان لري ساتون کېما عن طرفي الاقتصاد والاتناب د دوانو طرفونو د چانا د دوانو طرفونو د چانا د دوانو طرفونو د اقتصاد چې ته په وزن برابر تقریر کې دا بل مولی شیف چې دی نو دی ستانه کم کوي ګول مول خبره وکړي وضاحت مونږ کې څوک پی نشي ولاړ شي او دا بل مولی شیف دی خوا دی اتناب د بیان نه تناب جوړ کړي وګت ٹھیک ده نو ته اقتصاد باندې ستا یو جانب ته اخلال پروت ته او بل جانب ته اتناب پروت ته نو دی وای چې د اقتصاد د دې دوانو جانبینو له اخلال څخه ځان بچ ساتم له اتناب څخه ځان دکما بچ ساتم په حال کون زما کې چې ځان لري ساتون کې ما د دوانو طرفونو د اقتصاد نا د دوانو طرفونو د اقتصاد څه شی دی الاتناب والاخلال الاتناب ورزبر په مکه الاتناب والاخلال
الاتناب والاخلال درې وانه ټیک دي خو دې دوه کې به تقدیر وباسي خبر به ګرځي د مبتدای محذوفي اتنابو کې او په اتنابه کې به مفعول به ګرځي د فعل مقدره یعنی او چې اتنابی او اخلالی شي نو تقدیر ته به منګه محتاج نشو بس بدل بشي دغه طرفین اختصار بدل بشي نو سیب علیه رحمته په دو صورتونو کې محتاجی تقدیر رئیستلو تا په یو صورت کې محتاج نه تقدیر تا او همیشه قانون یاد ساتي چې دا غیر محتاج صورت دا اولاد دا ځای مولا صاحبہ اولاد دا برځه کې به تاسو دا غراضی دا په کار راځي ها بني الاسلام على 5 نه پدې مشکات کې په به کړی وي شهادتا شهادتي الله اله الا الله نو طالبان ته مونږ وایي چې توم ټیک دي شهادتم ټیک دي خدغه تقدیرات غواړي او شهادتي تقدیر نه غواړي چې بدل شي لہذا دا توجیه په کې څه شولا افضل شولا یو اتناب خبر او ګداول بل اخلال خبره کې خلل چې بالکل څوک پینش والله الحادي الله تعالی لار قودن کې دے لارا هادي دے را وستن کې دے الى سبیل الرشاد لاری د هدایت تام والمسئول او د خدای پاکنا سوال شوه دے لنیل العصمه د پار د حاصل دلو د بچاو والسداد او د پار د برابر والی او د حق والی سداد او حق دې کې څه فرق شته وای چې بیل راشي فرق خو پکې نشته اتحادی ذاتی دی حق او سداد او فرق پکې اعتباري شته حق دی ته وای چې بس حق وي مطابقت د کلام د واقع سره وي او سداد ته ویل کېږي چې به حق وي مطابق به د واقع سره وي هم به مطابق د مقتضى الحال سره وي فکر دراله نو بابا مقتدین ته قدرې دو سارلا رمضان المبارک دی او دور ته په خوږ اواز تقریر وکړو د عرفي بیان او تو د عرفي فضایل او مسائل او ته بیان نو دا حق دی که باطل بیان دی ها حق بیان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو پرانا کې د عرفي بیانو کو حق بیان دی خو سداد نه دی سدید نه دی سداد او سدید مقتضى الحال سره برابر نه دی یا سارلا عرفه او دینند رمضان المبارک د شي مسلې وکړي چې د شي وشرنګېدو نو بیان خو حق وکړو هو یې مولا صاحبہ سداد نه سداد داد دی چې سار د رمضان دی د رمضان مسلې وکړه او چې سار د عرفه یا بل ورځ عرفه وختر دی نو د اختر خبر یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا دا فرق قاضی فضلالله سے موږ ته کړو ها راځه وهو حسبي الله تعالی کافی دی مال را ونعم الوکیل او خکار ساز دی دې کې غټ جنجال طالبان ذکر کوي په دې کې سیب علیه رحمت اشکال دی او د اغه څخه و جوابات د خیلی په درس کې من کړی تاسو ته لږ آسان صرف ویم وهو حسبي دا جمله خبریه ده ونعم الوکیل دا جمله انشائیه ده نو په عطف کې دا کار دی چې ذات بد دوانو برابرۍ یا بعتب د خبری په خبری باندې کې او یا بعتب د انشائی په انشائی باندې کې او دلته ونعم الوکیل ونعم الوکیل دای عتب کړي دی په هو حسبی باندې نو لازم ګرځي د عتب د انشاء
په اخبار باندې. نو د دې څخه جوابات دي. یو جواب دا دی چې دا وهو حسبی جمله خبریه ده او ونعم الوکیلم په اعتبار د تاویل سره جمله خبریه ده مقولا فی حقه ونعم الوکیل دا تاویل به فکر او باسي چې تاویل دی راوي شنو دام جمله خبریه شولا نو عتب د اخبار را له په اخبار باندې فلا يرد ما يرد. دیم دا ونعم الوکیل انشاء دا وهو حسبی اخبار دے خدا حسبی په معنا د یحسبونی سره دا انشاء ترنه جوړه شوی دا تاویلا نو عطف د انشاء را له په انشاء باندې. بل جواب دا دی دریم نمبر جواب چې دا عطف مطلق ذات د جملې وما فذات د جملې باندې قطع نظر د خبریت او د انشائیت نه ذکر دې دا کوم طالب العلمان چې رشتي کړي دي زوجي کړي دي ودونه کړي یا نه دي کړي دا طالبان پوی دی او دا نور طالبان مولا صاحبه نه دي چې دا د خپل خواخي کلال شي نو مخکې زمانہ کې دا رواج او هغه وربلاد سوچو غړو الوا پخای مفتران نورورا بابا او ناطقان مولی سیب دوانه تلی دی نو دته د الوا پلیټ کې خوستو او دته کیک کې خوستو نو دا یو انشاء دا او دا بل شي دا اخبار دی نو فرخي په مابین کې راوست. اوس د دوانو نه دا انشاء شو دا اخبار شو د دوانو نه انشاء جوړو چې دیو لاړل چې ولا جوړ کو ور سره کې راوړو دوانو ته په منځ کې خوڅو چې وی خو بابا بل ور رابطه وکړه چې زب نور کله درلم نو مال بالوا نن خو په غیر د الوان محروم رالم دا ولی چل څه شوی دی هغه ته ویلي چې اخبار وی خو انشاء کې رالی تا ځان سره بل څه راولي دا ځان سره بل طالب راوځي نو دا هغه په بس دا هغه په ټاس کې لاړې فکر دی رالی نو دا مثال د انشاء بابا چې لاړې دیم سره لاړې نو الوای د نور کلنه ډېره په خکړه منځ کې خوسته د سره په مفت کې وخوړله نو الکه دا خو اخبارو دا انشاء و خدا انشاء د ځان سره اخبار نو دلته دقه څه شي یا بدا ونعم الوکیل انشانا تاویلا اخبار جوړه او یا بد وهو حسبین تاویلا انشاء جوړه او یا داسي چې لکه دغی قرتا او دغی کورته چا ویلي چې خودم خوشاله کدا یو خزونګیو او دا بل خزونګی نو تاسو غوالوا په دوانو خوړل خلک یې صرف په زونګي باندې خوري وای دې ټیم کې په موږ دا الوا خوړلا مطلق ذات چیرې دا طالبان دي او مطلقاً ملمان دي قطع نظر د دینه چې زونګي پکې شتا یا پکې نشتا نو عتب د مطلق ذات د جملې ویم په ذات د جملې باندې قطع نظر د خبریتنا او د انشائیتنا. څلورم جواب دا دی چې موږ به دې کې دی خبرو اترو کولو ته ال محتاجو که چرته دا قسم عطف په نصوصو کې نو راغلی قرآن شریف کې چې دا قسم عطف راغلی دی چې کله قرآن کې دا قسم عطف راغلی نو موږ د قرآن د قیدې تابعداران وي په دې ټیم کې موږ د نحوي قیدې تابعدار